چکدره تحصیل روډ تاج میډیکل کمپلیکس په دویم چت شاه نرسري اینڈ میټرنیټي هوم کې ناس د ماشومانو د بیمارو ماهر ډاکټر د مفت او پی ډي چلولو اعلان کړی دی. سنټر ته به ورځو، دغلته به ګورو چې ډاکټر څوک په دغې شاه نرسري اینډ میټرنیټي هوم سنټر کې نور کم سهولتونه موجود دي. شاه نرسري چلډرن هسپتال دا دننه مونږ ورځو. دا تاسو ګورئ چې هغه بیماران هغې ناستې چا چې خپل بیماران چې کوم دي نو هغې دلته کې راوستي دي. دغه ورسره میډیکل چې کوم سټور دی نو هغه دی، او دې نه علاوه دلته دا هغه لیبارټري ده چې کم دلته کې په ټسټونه لیکلی کېږي. نو د یو دروازې دننه دغه سهولت هم دلته موجود دی، او دغه ځای کې هغه ډیلیوري روم دی چې چرته د زنانو د ماشومانو ډیلیوري کیږي. دا وخت موږ سره د شاه نرسري چلډرن چې کوم ګره ناست دی دا اونر دی دلته کې وقاص خان. وقاص خان تاسو دلته کې کم سهولتونه ورکوئ، ډاکټر صاحب د مفت او پی ډي اعلان وکړو، نو هسې نه داسې نه چې یاره بهر بیا په دوايانو کې تاسو چې کوم دی نو هغه دغه وباسئ. څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خبره وکړه چې تاسو دلته کم سہولیات ورکوئ. زموږ سره الحمدلله خپل لیبارټري دا سټور دی را سره. خو ډاکټر صاحب ته ما دا هم ویلي چې کم مریض ډېر زیات غریب وي هغه ته به ټسټ ته بالکل مفت کې فري به کې، او دوايانې خو ډاکټر صاحب الریډي ډېرې کمې لیکي، هغه ډېر دوایي خلاف هم دی. نو انشاءالله چې مونږ هر سړي ته وایو چې راشئ دلته او خپل علاج په صحیح طریقې سره وکړئ. هغه ډاکټر طرف ته روان یو کم چې دلته کې مفت او پی ډي چې کوم دی نو هغه اعلان کړی ده. دا ډاکټر نور خان داوړ چا چې په کوز دیر کې تقریبا 7 کاله یو او 10 کاله نور 18 کاله د ماشومانو د علاج ماشومانو ورسره چې کوم نور مریضان دي د علاج سهولتونه ورکړي دي. جی ډاکټر صاحب تاسو د ماشومانو د مفت او پی ډي په داسې وخت کې اعلان شروع کولو اعلان کړی دی چې نن سبا د ماده پرستۍ دور دی او خلک د خلکو د مجبورونو چې کوم غلطي پیدې اخلي، او تاسو په پرایویټ هسپتال کې دغه شروع کوئ. څه وایئ؟ بس سلامونه او نیکې هیلې احترامات. دا خو بنیادي طور دا ده چې تاسو ته به اسرار خان معلومه وي چې زه په دې هسپتال کې اوسېدم. هسپتال کې به اکثر دلته پیډز ډاکټر یا څوک شپې باندې ما ته چې څوک راغلی دی ما نه چاته دا ویلي چې ما له فیس راکړه ما له دا راکړه، بلکې ډېر خلک په دا کیجوالټۍ نه ډاکټرانو راولېږل چې ورشي، او چې کوم افورډیبل خلک وي په خپله کله کله وي ډاکټر صاحب په 11 یا په 12 بجې مې ته راپاڅوئ، دا موږ د خپل د زړه غانه درکوو. داسې مې اخیستې وي، خو ما چاته دا نه ویلي چې یاره ما ته بس یوه جذبه مې وه، هغه مور پلار یو تربیت داسې طریقه باندې راته کړی و چې ویلي چې یاره دا پیغمبري پیشادو دا مطلب په صحیح طریقه، او بل دومره تنخواه او دومره هغه موږ ته میلاوېدل دومره مراعات چې خوا مې خدای نه ډېر زیات شکر ګزار وو. اوس چونکې ریټایرمنټ لایف مې شروع شو د 2022 کې ریټایر شو، نو اوس مطلب دا چې هسې په کور ناسته هغه په کلینیکونو مې داسې عادت ونه چې یاره بیا چا راته ویل چې یاره تا چې کوم ټیلنټ دی هغه دی دا به هسې ضایع شي، او دا سب د خلکو په فایده په کار راوله. نو بیا دلته کې مې بس فیصله وکړله چې یاره دلته کې به زه پی ډي کوم سهار د 10 بجې نه دا ماښام 15 بجې پورې، خو فیس بالکل نه اخله، او بس دا مې یوه جذبه ده یوه ده چې اخري دا وختونه مطلب ده چې سړی په داسې طریقه تېر کړو چې یو سکون روحاني یو تسکین سړي ته میلاویږي، دا زموږ په ټولو نه غټ دولت دی، او بس ګزاره مې کېږي الحمدلله ښه وخت تېرېږي. ډاکټر صاحب د سبا د ماشومانو لکه یو مطلب چې کوم زیاتې بیمارۍ چې کوم دی نو هغه ماشومانو ته لاحق دي چې تاسو ته راځي؟ وړو کې خو زیاتره بیماریانې چې کومې دي زیاتره نن سبا چونکې ژبې دی ژبې کې اکثر د وړو دا اے آر آی ورته وایي اکیوټ ریسپایریټري انفیکشن، په دې کې اکثر ډېر واړه بچیان وي ته برونکولایټس وایي یا وایرل انفیکشن،
دا ډېر زیات مطلب دا چې ډېر عام دي او هسپتالونه ټول ډک دي. اکثر چې او پی ډي ته لاړ شي هلته کې مطلب دا 3 ګنټې خلک انتظارونه کوي. خو دا ډېر دا یو بل ته هغه کېږي، دا بیماریانې دي چې دا یو بل ته لګېږي که نه. مونږ خو چونکې خلکو کې اویرنس ډېر کم دی، یو ماشوم بیمار شي که نه نو هغه بل وړوکی ماشوم په کور کې چې وي هغه ښکلوي راښکلوي. لکه مونږ کې دا اویرنس نشته، نه په مور کې نه په عام خلکو کې چې باید چې داسې ماشوم وي چې دا ډېر وړوکی وي، دا به د نوره غټو ماشومانو یا د غټو نه چېرته دا نمونه بیماریانې وي، د سینې زکام وي، تبه وي، ټوکې وي، د دې نه مې لږ بچ ساتئ. نو نن سبا دا بیماریانې ډېرې زیاتې دي په دې وطن کې، په دې خطه کې. او په اوړي کې چونکې زمونږ هغه هایجینیک کنډیشن ډېر خراب دي، نو موږ په ملکونو په دې ځایونو کې زیات ډایریا وي چې هغه عموماً وایرل وي، روټا وایرس یا نوره داسې قسمه وایرس دي. د هغې د وجې نه چې هغه د هایجینیک کنډیشن د وجې نه مطلب دا ډایریا په اوړي په دې سیزون کې ډېره زیاته وي. ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې اکثر مونږ لیدلي دي ماشوم کله ډاکټرانو ته ویسي، نو زه ستاسو خبره خو به نه کوم، ستاسو نه خو به دغه حواله تپوس کوم، خو بیماري داسې دومره نه وي لکه څومره چې هغه ته مطلب دا چې دوايانو پنډ چې کوم دی نو هغه تړلی او بیا په زرونو روپۍ چې کوم دی د هغې د دغه نه ځي. نو آیا ماشومانو دپاره دغه د دوايانو پنډ چې کوم دی نو دا تاسو مناسب ګڼئ؟ نه، دا خو عموماً په 50% نه زیاتې بیماریانې چې دي دا عموماً وایرل وي. خو په وایرل انفیکشن کې د انټي بایوټیک یا د غیر ضروري دوايانو استعمال چې دا نوره ډېرې بې انتها مسلې جوړوي. موږ دلته کتلي دي چې دلته ډېر خلک راشي، هغه اکثر کینولې ورته لګولي وي ماشوم ته چې ټیسټونه وکړي که نه، هغې کې دا د هغه والا ټیسټ وي که نه CBC، هغه کې دا بلډ کمپلیټ دی کې دا TLC او دا نوره څیزونه پلیټلیټس او دا ټول ډسټرب شوي. هغې مین وجه دا وي چې دا غیر ضروري انټي بایوټیک دلته ډېر زیات تھرډ جنریشن اوس خو 4th جنریشن پکې شروع شو د دې استعمال. او په دې کې یوه غلطي صرف د ډاکټرانو نه ده، ټیک تو ډاکټرانو یوه غلطي ده ځکه چې دوی اکثر خپل کلینیکونه وي، خپل سټورونه وي، مطلب دا چې دوايانو کې مطلب دا دوی لکه ډېرې زیاتې پیسې پاتې کېږي. خو د دې نه علاوه خلکو کې اویرنس نشته. اکثر خلک یې ډاکټر ته ځي چې کوم ډاکټر غیر ضروري دوايانې هغه چې کوم دي مطلب کې نو لا ورته ولګوي، ډېر ټیسټونه ورته وګوري، اکسرا ورته وګوري، نو دا ډېر مطمئن وي. ما ته اکثر دلته ډېر خلک داسې راشي چې زه اکثر ډېرې کمې دوايانې او ډېر غیر ضروري ټیسټونه نه ورته وګورم، بل څه نه وګورم، نو اکثر مطمئن نه وي. زه پوه شم چې دا بیمار مطمئن نه ده، هغه وایي چې یاره دې ته ستنې او کینولې ولګوه. او په کلیو کې داسې عام د دواانې خو خلک ورکوي خو یې سره دا نه ټیکېږي. نو خلکو ډېرې غلطۍ دي که نه، خلک هلکه داسې یا ډاکټرانو عادت کړي یا زموږ سماج معاشره داسې دوی چې دوی وایي چې یاره دا خو چې ډېرې دوايانې وي دې سره به ماشومان ښه کېږي. نو دا دواړې طرف نه غلطیانې شته. څه پیغام ورکول غواړئ د دلته خلکو ته؟ نو موږ خو دا خلکو ته دا پیغام ورکوو چې دلته کې اکثر چې څوک راغلي دي که نه دې ته کافي ټایم ورکوو. اکثر هسپتال کې ډاکټران وي هغه ډېر کافي ټایم نشي ورکولی ځکه چې هلته په OPD باندې ډېره ګڼه وي که نه. نو دلته کې خو موږ سره خیر دومره ګڼه هغه نه وي، مطلب دا چې موږ بیمار ته پوره هغه ورکوو، هغه مور ته یا پلار ته یې ټول د اویرنس سیشن خو هغه په پراپر طریقه باندې موږ پوهوو چې یاره د دې سره څه طریقه کار پکار دی او ماشوم هغه ځکه چې په خلکو کې هغه پروفیلاکټیکل هغه چې راشي که نه لکه د بیمارۍ نه د بچ کولو طریقې او هغه نو دې سره ډېر زیات اچیومنټ وي، ډېر زیات مطلب دا چې فایدې دي غایې دي که نه. نو کوشش دا پکار وي چې سړی مطلب دا چې دا آسان نن سبا خو نیټ دور ده، د هغه دور ده چې ډېرې بیماریانې دي په باره کې خلک په یوټیوب او په ګوګل او په دې څیزونو باندې هلکه په خلکو کې اویرنس خپله پیدا کولو کوشش پکار وي. ٹھیک دی جی، ډېره مهرباني د ډاکټر نور خان داوړ دغه هڅه چې دلته به مفت OPD کوي، د هسپتال نه چې کوم خلک هغوی راځي هلته انتظارونه کوي دغه کې نو دا ډاکټر صاحب دلته کې په تاج میډیکل کمپلیکس کې په 2nd فلور باندې
شاه نرسري سره ناست دی او مفت او پی ډي چې پیس په ناغسته کیږي د هر چا د پاره چې کوم نه د آغاز کړی دی الله تعالی دی د ډاکټر صاحب دغه مهنت او خواري د ټول قام د پاره د خوشاله او د سوکاله او د بیمارونو د نجات ذریعہ وګرځي. آمین.